آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 1288 نمبر حدیث مبارک دے. وعن لقیط بن عامر رضی اللہ عنہ، پیغمبر علیہ السلام صحابی دے حضرت لقیط ابن عامر اللہ دے تیرازی شی، زمونږ د طرفه او د ټول امت د طرفه دی ول الله پاک بهترین بدلی ورکی. انه اتى النبي صلی الله علیه وسلم، دا لقیط ابن عامر رضی اللہ عنہ یوزلی د پیغمبر علیہ السلام خدمت اقدس کی حاضر شو. پیغمبر علیہ السلام لرالو، فقال نعرضکو، ویل ان ابی شیخ کبیر، زما والد صاحب ډیر زیات بوډا شوی دی، ضعیف دی، کمزور شوی دی. لا یستطیع الحج، د حج کولو طاقت نه لري، په وجود کې کمزوری ده، ډیر زیات بوډا شوی دی، د حج مناسک د حج کارونه نشي ادا کولی. ولا العمره، او نه عمره کولی شي. ولا الضعن، او نه سفر کولی شي د حج او د عمرې لپاره، ډیر زیات بوډا شوی دی. فقال نبی السلام ورته فرمایل، حج عن ابيك واعتمر، ته حج وکړه د خپل والد صاحب د طرف نه او عمره وکړه، ته د خپل والد صاحب د طرف نه حج وکړه او عمره وکړه. رواه ابو داود ترمذی رحمهم الله، دا حدیث امام ابو داود او امام ترمذی رحمهم الله ذکر کړی دی. وقال ویلی دی امام ترمذی رحمه الله، حدیث حسن صحیح، دا حدیث حسن صحیح حدیث دی. پرون هم دا شان خبره ذکر شوی وه، یو زنانه راغلی وه، پیغمبر علیه السلام ته عرض کړی و چې والد صاحب باندې مې داسې وخت کې حج فرض شو چې ډېر زیات ضعیفه دی، کمزوری دی، بوډا دی، سورلی باندې هم نشي کېناستی، نو نور به د حج کارونه څه ادا کړلی شي. او دلته لقیط ابن عامر صحابي راغلی دی رضی الله عنه، نبی علیه السلام ته عرض کړی دی چې والد صاحب مې ډېر زیات ضعیفه دی، کمزوری دی، د حج د عمرې او د سفر طاقت نه لري. نو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایلی دي چې د خپل والد صاحب د طرف نه حج او عمره ادا کړي. مسله پرون هم بیان شوې وه، حج بدل د بل کس د طرف نه حج کوله. دې کې عالمان دا خبره کوي چې کله یو کس باندې داسې وخت حج فرض شو چې هغه ته څه معذوري ده، څه عذر دی ورته، طاقت یې نشته دی، دی به داسې کار کوي چې د حج اخراجات خرچه به یو کس له ورکړي، هغه ته به ووایي چې زما د طرف نه حج وکړه. حج بدل هغه کس هم کولی شي چې خپل حج نه کړي، او هغه کس هم کولی شي چې کوم کس خپل حج کړی وي. یو کس حج بدل وکړو بل چا دپاره او خپل حج هم پې فرض و، نو خپل حج دغې حج بدل سره نه ادا کېږي، دا د هغه چا د طرف نه شو چې چا له حج وکړو، خپل حج به بیل کوي، یا وروستو وخت کې پې فرض شو بیا به خپل حج ادا کوي. او دا خوش نصیبه اولادو، لور او زوی دواړه صحابه کرام دي، دواړو مختلفو حدیثونو کې د پلار ورسره غم دی چې بې د حج نه د دنیا نه تشریف وړي. نو نبی علیہ السلام ورله اجازت ورکړی دی، امت ته اسانتیا شوه، امت ته رخصت رالو، اسانتیا راله. یو کس خپل حج نشي کولی نو بل کس ته د ځان په ځای باندې حج دپاره ولیږي، بیا به یې غاړه خلاصه شي. اولاد په حق له یو دا خبر هم ده، سړیتوب والا اولاد وي، حلالیان وي، پاک سوچ والی، او د مور او پلار خدمت کوونکي وي، ورته پته لګېدلې چې پلار مور باندې مې حج فرض و نه دی کړی، مونږ ته ترېنه دومره څه پاتې دي یا نه دي پاتې، خپله هم ګټلي دي، د پلار او د مور د طرف نه حج وکړي، بیا به یې هم الله پاک غاړه خلاصه کړي.